و یو د جناب عمران خان صاحب د چپ کولو د وجې دغه بدبختو قمقلو څه چلو کو و ډېرو پاکستانیانو ته د خبرو چل وښودو. د سوشل میډیا چې کوم ټیم دی الحمدلله ثم الحمدلله د پرون نه په ټاپ ټرینډ باندې کومه نښه چلیدلې ده چې تاسو واورئ نو حیران به شئ. اعظم ملګرو دغه یو څو چې کوم اهم ترین اپډیټ دي هغه در سره شریک کوم، خو مهرباني کوئ چې مینه مه کموئ، مینه به د سره نه کموئ. انشاءالله العزیز چې هر څه به ټیک ټاک کیږي د خیره سره. دا زموږ د خپل رب نه امید دی. ویډیو د ټولو ملګرو سره شیر کړئ، کمنټس کې موږ سره خپله رایه لازمي شریک کړئ. نن ملګرو د جناب عمران خان صاحب په اډیاله جیل کې د سایپر کیس حوالې سره او د توشا خانه نیب چې کوم کیس دی نو د هغې حوالې سره او د نکاح حوالې سره په کیس کې فیصله ده. ګوري چې څه فیصله مخې ته راځي. دا هم ویلی کېږي چې سماعت دوران کې د بشرا بیبي چې کومه حاضري ده نو هغه هم ویلی شوي دي چې بشرا بیبي به هم عدالت ته پیش کیږي، عمران خان صاحب به هم پیش کیږي، عمران خان صاحب او کور والا به دواړه نن عدالت ته پیش کیږي. انشاءالله العزیز د جناب عمران خان صاحب چې کوم نن الفاظ دي هغه به هم راځي چې کینګ عمران خان صاحب څه وایي، هغه به در سره بیا شریک کوم. بل طرف د ملګرو څه چې تاسو ته ما وویله چې یاره دوی خو کوشش وکړو، ګوره د بیټ یوه صرف نښه عمران خان صاحب نه، ایم پی اے ایم این اے نه، صرف اور صرف یوه نښه هغې د دې نه څنګه منډې ویستې. تاسو وکتل جناب عمران خان صاحب ډېره لرې خبره ده چې دوی وایي چې موږ د عمران خان صاحب مقابله کوو. دوی د یو د بیټ د نښې مقابله نشي کولی نو دوی به د عمران خان صاحب څه مقابله وکړي. یو طرف ته که د دوی نه د بیټ نښه واخیستلی شوه او د دوی دا سوچ و چې یاره د پی ټي آی کوم ورکران دي یا د سوشل میډیا کوم ټیم دی موږ به دا مایوسه کړو نو هغه شانتې ونه شوه. ځکه ملګرو چې کله نه د بیټ نښه اخیستلی شوې ده نو په ټویټر باندې په ټاپ باندې په ټرینډ کې دا الفاظ وچلېدل چې زمونږ کومه انتخابي نښه ده نو هغه دا سړی دی، دا کینګ عمران خان دی او د سکندونو د منټونو په حساب سره چې کومې نښې میلاو شوې آزاد امیدوارو ته نو هغه ټول پاکستان ته ورسېدې د سوشل میډیا په ذریعه. خو په ټاپ ټرینډ باندې په ټویټر باندې دا نښه وچلېده، دا الفاظ وچلېدل چې زمونږ انتخابي کومه نښه ده نو هغه څوک دی، هغه کینګ عمران خان صاحب دی. چې کینګ عمران خان صاحب څوک هم ودرول نو هغه به مونږ کامیابو. بل طرف د ملګرو یو ډېر اهم ویډیو مخې ته راغلی ده او څومره چې هم د آزاد امیدوار نه ولاړ دي او هغه د عمران خان صاحب سره ولاړ دي نو هغوی دې په قرآن مجید باندې عهد واخلي که موږ د آزاد امیدوارو نه پاس شو نو دا چې کوم دی نو دا د عمران خان صاحب امانت دی چې په کومه طریقه باندې د پی ټي آی کومه کور کمیټي ده او هغوی کومه فیصله کوي نو موږ په قرآن مجید باندې دا حلف اخلو چې موږ به هم حق شانتې کوو او بیا به وروسته رانه لوټه نه جوړېږي. نو ټولو له دا عهد پکار دی او په قرآن مجید باندې حلف اخیستل پکار دي. دا یو ډېر دا ویډیو ټولو ملګرو سره شریکه کوي چې ټولو ملګرو ته دا پیغام ورسي او دغه حلف په قرآن مجید باندې واخلي. که مسلماني خو بیا به خپل حلف چې کوم دی د هغې به عهد وساتي او هغې ځان به دین نه وباسي او هغه خپل عهد به رسوي چې په قرآن مجید باندې لاس کیږدي. بل طرف ته ملګرو د پایز عیسی او د سردار لطیف کوسه ترمنځ چې کومې خبرې شوي دي نو شیلینګ کړی دی. شیلینګ چا؟ سردار لطیف کوسه صاحب. د لیول پلینګ فیلډ چې کوم درخواست دی نو هغې والا د مخې نه واپس راغستی دی، وایي زاړو په تا باندې فیصله نه کومه. لیول پلینګ فیلډ تاسو ته پته ده چې لیول پلینګ فیلډ مطلب دا چې ټولو پارټیانو ته یو شان حقوق میلاو شي. یو طرف ته چې کومه مکالمه شوې ده سره وروسته شریک کومه، یو طرف ته که ملګرو دوی کوشش کوي چې د پی ټي آی نه هر یو څیز واغستو چې د هغه کوم بنیادي حق و آئیني او جمهوري حق و هغې ته واغستل. نو سردار لطیف کوسه ته درخواست راغستی دی لیول پلینګ فیلډ په کومه طریقه باندې نگران حکومت چاله ورکوي، نون لیګ له ورکوي. د سیټ کې تاسو ته دا درخواست ښکاري. په دې درخواست کې څه لیکلي دي ملګرو؟ په دې کې دا لیکلي دي چې په اوکاړه کې غالبا چې د مریم نواز جلسه ده په 11 بجې باندې به سرکاري چې کوم سکولونه دي هغې له به چوټي ورکړی کېږي او پرنسپلو ته دا درخواست لیکلی شوی دی ورته لیږلی شوی دی چې په 11 بجې به دغې کسانو له شاګردانو له تاسو چوټي ورکوئ او په 11 بجې باندې به تاسو راولئ چېرته جلسهګاه ته. دا د دوی حالات دي. لیول پلینګ فیلډ دې ته وایي
چې نگران حکومت د سره په دغه جلسو جلوسونو کې کار نه وي او زما او ستا د بچي د مستقبل سره دوی داسې قسم کردار کوي چې د سکولونو نه موباسي صرف د دې لپاره چېرې جلسهګاه ډکه شي. خو انشاءالله ولزي چې دغه بېزتي به هم تاسو وینئ د خیره سره. خامخا به پکې یو ازمری راځي، ازمري پکې موجود وي د دې په جلسو کې، ځکه خو دوی راوتلی نه شي. نو څه چلی وکړو، سرکاري سکولونو هیډ ماسټرانو ته درخواست یې ولېږلې چې په 11 بجې به وړو ته چوټي ورکوئ او دغه ټول به جلسهګاه ته راولئ. دا د دوی حالات دي. اوس راځم ملګرو، نن فایز عیسی صاحب چې کوم هیټینګ کړی دی، زه دلته د دې لول یو وړوکی غوندې مثال در کومه. په دې کورنۍ کې چې کوم ښه کس وي، ښه په دې شریک کور کې، نو همیشه هغه ټارګټ کېږي، هته خبرې هم کېږي. خو چې کوم غوسناک وي که نه، اکثر په دې کور کې ویلی کېږي چې کوم غوسناک وي، که هغه نم وي نو څه و یاره که هغه باندې څوک خبره کوي نو هغه کور کې ورته خلک وایي لکه غلي شوي، خبر به شي په کور کې بیا لانجه جوړوي. خو چې دا کم غلی وي او ښه سړی وي نو دلته خلک مخامخ هم خبرې کوي، ځکه چې وایي دا بس مړه هسې هم څه نه وایي. نو د پی ټي آی د پارټۍ سره هم دقه سیسټم روان دی. افسوس مقام دا دی چې عمران خان صاحب د دې ملک بقا غواړي، د دې ملک حفاظت غواړي، دا ملک مخ په وړاندې باندې بوتل غواړي، په ملک کې انتشار نه غواړي. نو ځکه د عمران خان صاحب سره داسې قسم کردار کېږي. که اوس هم د جیل نه حکم جاري کړو چې راوځئ نو بیا به حالات بدل وي، خو هغه نه غواړي چې داسې قسم سیسټم دې وشي. نو که تاسو وګورئ یو څو ورځې مخکې فایز عیسی دا خبره کړې وه چې 5 رکنی کم بینچ دی د نواز شریف پلینګ پیډ وګورئ. فایز عیسی صاحب یو څو ورځې مخکې دا خبره کړې وه د نااهلۍ چې کوم کیس و، نو وایي دا حق نشته د 15 ججانو چې هغوی بینچ جوړ کړي او هغوی یو سیاسي لیډر هغه نااهل کړي، هغه نااهل کړي، دا حق نشته د 15 بینچ رکنی. او دلته که دا فیصله کوي چې یاره د پی ټي آی نه دی، د انتخابي نشان هم واغستی شي، عمران خان دی په جیل کې، هغه خیر دی که دا کوي. وګورئ یو طرف ته د نواز شریف دپاره کوم الفاظ استعمالوي او د عمران خان صاحب دپاره کوم الفاظ وکړل او کوم الفاظ یې مخې ته راوړل او کوم کردار یې وکړو. نو فایز عیسی صاحب د لیول پلینګ فیلډ چې کوم درخواست دی هغې ته نن د مخې نه راغستی دی. دا خبره ورته کړې ده چې د لیول پلینګ فیلډ کومه فیصله ده نو هغه موږ په تا باندې نه کوو، ځکه در باندې نه کوو چې تا د بیټ د نښې حوالې سره کومه فیصله مخې ته راوړه نو وایي هغه فیصله د سره ونه چې تا له په کار نه و چې داسې قسم فیصله دې مخې ته راوړې وه. او وایي زه نور ستا په عدالت کې په تا فیصله نه کوم او زه به خپله فیصله 25 کروڑ عوامو له وړم، په هغوی به خپله فیصله کوم، ستا فیصلې نه موږ مطمئن نه یي. او دا یې ورته هم وویل چې ستا نه زما توقع نشته چې ته به موږ له انصاف راکړې. تا چې کوم کردار وکړو د دې نه بعد زما توقع نشته چې د سپریم کورټ نه به ما ته انصاف میلاو شي او ته به راله انصاف راکړې. په جواب کې ورته فایز عیسی څه وایي، وایي زما فیصله منل او نه منل دا ستا کار دی، زه به فیصله کوم که ته منې او که نه منې، که هغه د آئین او د قانون مطابق وي او که نه وي. ما فیصله وکړه، ته هېڅ هم نشي کولی، ما فیصله وکړه، بس تا منل او نه منل هغه ستا کار دی. طیب کوزه صاحب ورته دا هم ویل چې د عدالت ته ستا کومه فیصله ده نو تا جمهوریت تباه کړو، تا هېڅ هم نه دي کړي، تا د جمهوریت مذاق وړاو کړو. او اخر کې ورته دا خبره وکړه چې د لیول پلینګ فیلډ کیس دپاره به زه عوامو له ځم. ستا ډېره ډېره زیاته شکریه ده، تا چې کوم کردار وکړو بس هغه ټولې دنیا ولیدو او ټول پاکستان ولیدو. نو دا لطیف کوزه صاحب کوم هیټینګ کړی دی نو زه هم بس څه به ووایو هېڅ هم نشو ویلی، خو د الله جل شانه چې کوم عدالت دی نو هغې ته به خپله فیصله پرېږدو. انشاءالله العزیز د بره نه به بهترین فیصله راځي. دغه ملګرو یو څو اهمترین اپډیټ چې ستاسو سره مې شریک کړو، ویډیو د ټولو ملګرو سره شیر کړئ، کمنټس کې موږ سره خپله رایه لازمي شریک کړئ. چېرته مې الله خاد آباد او خوشحاله سات اخره کې وواس. پاکستان زنده باد، عمران خان زنده باد، تل دې وي آباد دې وي زموږ وطن پاکستان دې مسلمان دې وي. الله په امان.